سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زیما همیرا مهوش. سکیورټي فورسز باجوړ کې د کاروایی په دوران یو ترهګر وژلې او ګڼ شمیر ژوبل حالت کې تښتیدلي دي. د پاکستان نیوی جهاز PNS یرموک بحیره عرب کې د کشتونه $1 ارب مالیت منشیات نیولې دي. د بلوچستان نوشکی علاقہ کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې 2 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. بلخوا د بلوچستان دالبندین علاقہ کې د سکیورټي فورسز د فتنل هندستان شپږ ترهګر وژلي دي. وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په پیښور کې کاروایی دوران غیر قانوني کرنسی کاروبار کې ککړ 2 ملزمان نیولي او لکونو روپو غیر قانوني کرنسی ته ترلاسه کړې ده. د کشمیر چارو وزارت په 28 اکتوبر یوم سیال منځلو اعلان کړی دی. یاد دی وی چې په 28 اکتوبر کال 1940 باندې بھارتی فوج په مقبوضه کشمیر باندې ناجایزه قبضه کړې و. حکومت پاکستان یو مهمه اقتصادي فیصله کړې ده او بزنس ټو بزنس باچ او ټریډ میکانیزم یې نافذ کړي چې پکې وس افغانستان، ایران او روس سره پیسو په ځای د مال په بدل کې د مال تبادله وکړي. د صحت وفاقي وزیر مصطفی کمال اعلان کړی دی چې پاک انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز PIMS د بریسټ کینسر د پارا د سکرینینګ مرکز جوړ کړی دی چیرته به د مریضانو مفت معاینه کیږي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.